تاسو د شهید شیر عالم عیسی زوی او جی مشر زوی ته او جی تاسو سره اخري ملاقات کله شو؟ د اختر په دویم ورځ اختر په دویم ورځ او جی کله چې ډیوټۍ لتللو په هغه ټایم کې کور نه بهر ته راووتو زما نیا ورته اواز وکړو راشه چې اوسکه بیا ځه چې اوسکله بیا لاړ بیا تاسو ته خبر راغلی بس بیګا خبر را چې شهید شو؟ او جی کور کې چا د پته نه وه صرف ما د پته وه نور چا ته څه نه وه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو موجود ما ګونیار کلی تاڼه کې پرون کابل سی ټي ډي آفس کې یو دماکه شوې وه چې پکې د دې وطن هغه شازلمي کم چې د دې خاورې محافظین دي هغې خپل خوشحالۍ د دې وطن دپاره قربان کړي دي ځکه په دې خاوره ننګ کوي او یو جنګ پې کوي پای کې بلا ځوانان شهیدان شو ډېرې میندې په زړه سوری شوې او ډېرې خویندې کونډې شوې ډېر ماشومانان یتیمانان شو معلومه نه ده چې قاتل به څوک خو اکثر که ظلم کیږي نو د پښتون سره کیږي که داسې حادثې راځي نو په موږ پښتنو راځي څو ورځې مخکې په پیښور پولیس لاین کې دغسې حادثه راغلې وه چې پکې پولیس شهیدان کړی شوي وو اکثر داسې واقع وشي نو موږ توقع د پولیس نه کوو هغې له منډې وو چې زموږ مجرم ګرفتار کړي خو ډېر افسوس سره دا وایم چې موږ په داسې وطن کې ژوند کوو چې زموږ محافظین هم محفوظ نه دي راغلی مجي هغه غمزده کورنۍ ته د شیر عالم عیسی کم چې شهید کړی شوی دی د هغې په ځای کې موجود یم د هغې غم زیاتول نه غواړم د هغې رور او د هغې تره موجود دی د هغې سره به خبرې اترې کوم السلام علیکم. شیر عالم صاحب ستاسو ورور و؟ او جی زموږ ورور ستاسو نه مشر و که کشر؟ زموږ نه مشر و. مشر و. او جی څونه وخت سرویس یې کړی و؟ دغه تقریبا 26 سال پورې 26 سال پورې 26 سال او پرون شهید کړی شو؟ پرون شهید کړی شو. ډیوټۍ له کله تللی و؟ ډیوټۍ له د اختر په دویمه ورځ. اختر په دویمه ورځ. او جی تا سره ملاقات شو؟ په تلو کې خو یې را سره نه و شوی اختر کې ورسره میلاو شوي بس چې بیا تلو بیا موږ نه و د سوزکي ډریور یم سوزکي چلومه کلي ته او زه نه وم موجود په هغه ټایم کې چې دوی تلل. آخري ملاقات هم د اختر مبارکي وه؟ اختر مبارکي وه. بچیان شته؟ بچیان شته. بچیان شته. څو بچي دي؟ 4 زامن دي یوه لور وه. یوې لور وه. او او والد صاحب؟ والد صاحب هم شته دی. یقینا ستاسو غم خو ډېر زیات دی ځکه ځوان زلمی ورور د کور وځي په ډیوټۍ باندې او د هغه لاش راشي نو الله دې تاسو ته صبر درکړي آمین او الله دې د هغه شهادت قبول کړي. آمین کتونکو نورې خبرې به زه د تر سره وکړم ځکه چې دوی په زړه کې دغه تاو نه لري چې دوی ما سره خبرې وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیر عالم شهید ستاسو ورور و؟ او جی دا زما ورور جی شهید کړی شو. اخري ملاقات هم ورسره کله شو؟ اخري ملاقات چې په کومه ورځ تلو که نه په دقیق اختر په دویمه ورځ را سره شوی و بیګا یې را سره په ټلیفون خبرې وکړلې. بیګا یې په ټلیفون؟ او په ټلیفون د تقریبا د ماښام د روټۍ نه بعد د ماسخوتن او د ماښام په منځ کې را سره خبرې اترې وکړلې. څه خبرې مو شوې وې؟
بس دغه دوا سلامونه کړلو داسې لکه زما او د هغو ډېره زیاته مینه وه د یو ته بل سره که نه دی زما سره تقریبا صدقونه لوی شوي لکه ما په غېږ کې ګرځوو دغه وخت نه تر اوسه پورې زما سره الحمدلله داسې ټایم تېر کړی که نه چې لکه د پلار زوی به هم داسې ټایم نه تېر شوی لکه دوی چې زما سره کم تېر کړی دی څه غوښتنه کوئ؟ نو بس یاره نشم ویلی نو بس نو دغه انصاف غواړو چې یاره دا ظلم او دغه ورک شي د دې ملک نه که نه دا لکه مونږ ټول زمونږ ورونه دي مطلب دا دی هغه کو د سوات دی د پېښور دی کودار دی دا ټول زمونږ پښتانه یو ورونه یو په بل چا باندې دا عذاب نه راځي بغیر د مونږ د پښتون نه مطلب دا دی چې چېرته ظلم یې جو په مونږ پښتنو باندې کېږي که نه مونږ دا غواړو چې یاره زمونږ سره د لږ انصاف وشي دغه وشي که نه نو دا غواړو د حکومت نه زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ سره انصاف وشي نو ډېره به ښه شي دا قاتل یا ونیسي یا ګرفتار کړي یا نور داسې دغه یې که نه چې بل چاته داسې واقعه را نه شي داسې تکلیف را نه شي لکه دا داسې غم و که نه لکه والله ډېر د لرې لرې ځای نه خلک راغلي وو زمونږ دونه دغه ده که نه دا جنازګاه د په هغې کې لکه ډېر خلک راځي نو کسان چې راغلل هغو ما ته وویل ویې ګور لکه دا ستاسو د علاقې جنازګاه ده وایي دا ټول زمونږ د دې صوبه سرحد غم دی مطلب دا دی چې دا مونږ د کالج په دې ګراوند کې کړی وی نو ښه به وایي لکه دونه وی دا یوازې د ستا د ګونیار د تانې د دې غم نه دی وی دا زمونږ د دې ټول صوبه سرحد غم دی تاسو د شهید شیر عالم عیسی زوی او جی مشر زوی ته او جی ستاسو سره اخري ملاقات کله شو؟ د اختر په دویم ورځ اختر په دویم ورځ او جی کله چې ډیوټۍ له تللو هغه ټایم کې کور نه بهر ته راووتو زما نیا ورته آواز وکړو راشه چای وڅښه بیا ځه چای وڅښله بیا لاړ بیا تاسو ته خبر راغلی بس بیګا خبر را چې شهید شو او جی کور کې چا د پته نه وه صرف ما د پته وه نور چاته څه نه وه کال تاسو ته راغلی و کال ما د نه و راغلی ما نورو کسانو ته کال کړی ده به ما کال کو د 4 بجو پورې ورته ما کال کو کال یې نه اټینډ کو بیا مې ورته ایس ایم ایس شروع کړو ایس ایم ایس جواب یې ونه رانه کړو بیا مې نورو ملګرو ته وله رنګونه وکړل هغه وویل خیر دی هېڅ نشته خو چې سهار شو بس نن سهار لاش ملاو شو او جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام شهید شیر عالم صاحب ستاسو څه و؟ زما اوښې و اوښې دي جی ډېر ښه سړی و خو دې ملک کې چاته انصاف نه میلاویږي زموږ حکومت نه مطالبه ده چې کم سے کم او 26 سال نوکري کړې ده کم سے کم د هغوی زوی خو دې نوکر کي دلته چاته انصاف نه میلاویږي آخر څونه پورې به دا سسټم چلیږي آخر څوک خو به پاسي څوک د چا دپاره انصاف نه کوي د غټو خلکو دپاره پکار ده چې کم سے کم د کور دپاره خو دې راشي کم سے کم د خلکو ته حال خو تپوس وکړي د پلار حال وګورئ راشه څنګه سوال دی د بل چا حال وګورئ د مور حال وګورئ څنګه حال دی دلته دونه بېروزګاري ده او په روزانه دا واقع کېږي دا خلک کم پلته لاړ شي آخر په دې ملک کې به څوک انصاف ورکوي انصاف دپاره څوک تیار نه دی یا دو خلک صحیح نه دی یا اونګه صحیح نه یو آخر دا خلک به کم پلته ځي بس بالکل کتونکو په پاکستان کې انصاف چاته نه ملاویږي بیا دلته کو حق وینا کې یا په حق وي نو دشمنان به دې ډېر وي او ملاتړ به دې څوک نه وي په دغه دماکه کې چې کوم خلک ککړي هغې ته به زه دغه یو پیغام ورکم چې تا د بلا میندو زړه سوری کو تا د بلا پلارانو ملاګانې ماتې کړې او تا بلا خویندې کونډې کړې سرتورې دې کړې تا بلا ماشومانان یتیمانان کړل ځکه چې دغه ځوانان د کور بادشاهانو تا ته لر کړه تا د ډېرو داسې ماشومانانو نه
د هغې د پلار غوندې هستي لر کړله ستا په دغه یو دماکه کې بلا خویندې سرتوره شوې بیا دا خاوره نور غمونه نشي زغملی د الله دپاره په دې پښتنو باندې نور ظلم بند کړي دوی ته انصاف ورکړي او بیا داسې غریب کانسټیبل یا ایسائی چې شهید شي نو د هغه سلامۍ له یا د هغه تپوس له دعا دپاره افسران هم نه راځي ځکه چې غریبانان دا زمونږ د پښتنو حال دی او دا د مودو راسې را روان دی که بیا حق خبرې کوې نو که څوک یې په ړه کې ساتي به خو ویلی نه شي ځکه د هغې سر ته خطرې ډېرې د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکوي د الله په امان